السلام علیکم ګرانو کتونکو ډېر تقدیم ګرانو کتونکو نو ښار پل باندې ولاړ یم لږ ساعت مخکې تاسو ته ما یو ویډیو اپلوډ کړه او هغې کې تاسو ته ما د ډیپټي کمشنر نوښار پیغام هغه کنوی په میسیج مې درته رسولو نوښار پل باندې ولاړ یم دلته چې کوم صورتحال دی د دریای کابل سطح کې دا سیلابي ریله چې دا دې ته کې کومه تېرېږي په دې کې وخت تر وخته اضافه کېږي ګڼ تعداد کې خلک دلته ولاړ دي که زه تاسو ته وښیم دلته زما ډېرو ملګرو سره خبرې وشوې د سیند په غاړه ولاړ دي ما د اکبرپورې نه راوالې تر روښانه پورې مختلفو علاقو کې زه ودرېدم د حالاتو جایزه مې وایسته او هغې نه پس تاسو ته ما کم د ډیپټي کمشنر تحریري هغې ته چې کوم میسیج را رسېدلی د هغې هم میسیج مې تاسو ته کنوی کړو دې ټایم کې 1,10,15 مینځ کې دلته کې ریله تېرېږي او چې کوم هغې ته ویلی شوي دي نو هغه به د 3,50,000 ریله وي د دې کومې حفاظتي کوژدې دي کوم بندونه دي دیوالونه د دې سر به ټچ کوي او هغه توقع وایي دا کېدی شي چې دا د دې نه زیاته شي او صورتحال د ملک مختلفو علاقو کې چې کوم صورتحال دی نو هغه شانتې صورتحال جوړېدی شي د دې پیش نظر هغې هدایات جاري کړي چې کوم د دریای کابل غاړو ته دي او په 2010 کې کومې علاقې سیلاب والي دي کم ځای ته اوبه تللي دي د هغه علاقو خلک دي خپل ځانونه بچي قیمتي املاک مال مویشي ځناور دا د محفوظو مقاماتو ته ورسوي ګرانو کتونکو په ټول پاکستان کې او دې ټایم کې کومو علاقو کې سیلابي کیفیت دی او تباهي وکړه نو هغې کې مونږ وکتل چې ګڼ تعداد کې په سوونو مړي هغه چې کوم شوي دي هغه د دې په انتظار و چې سیلاب به راځي او بیا به زه محفوظ مقام طرف ته ځم خپل قیمتي سامان خپل ځناور دا به اوچتوم همدغې توقع همدغې انتظار هغه خلق یوړل د میندې یوړل او د هغې لاسونه نن د دیوالونو لاندې او د خټو لاندې او خړونو دا تاسو ته په دې شیشه په نظر راځي مختلفو علاقو کې د حکومت اطلاع د حکومت هدایات تاسو ته ستاسو تکلیف دپاره نه دي او دې کې څه هېڅ قسمه څه غرض نشته دلته کې ډېرو خلکو نه ما مختلف قسمه خبرې واورېدې د سند سکر او بلوچستان صورتحال او بیا چې کوم بارانونه شوي دي او هلته کومې طریقې سره تباهي شوې ده هغه ځای بارانونو هغه تباهي نه ده کړې د نورو علاقو سیلابي ریلو تباهي کړې ده غټ بلډینګونه یې وړل عمارتونه یې وړل ټرکونه پکې لاړل ریلې پکې لاړې عربپتیان خلک هغه خیمو کې نن ناست دي ګرانو کتونکو دا د امتحان او سخت امتحان موقع ده او دا کم مصیبت چې په دې مسلمانانو باندې روان دی را روان دی د دې نه د حفاظت د دې نه د بچ کېدو موږ سره صرف یوه لاره ده الله طرف ته رجوع توبه استغفار او د صدقې کثرت ځکه چې صدقه استغفار توبه دا ډېرې غټې بلاګانې کم مصیبتونه یي نو دا ودرئ انسانیت دنیا د دې نه بچ کېدو یو لاره د استغفار او صدقه ګرانو کتونکو مبارکه ورځ ده زه به ائمه کرام علما کرام هغې ته هم ریکویسټ وکړم چې په خپلو اجتماعاتو کې منځونو کې قوم ته د اجتماعي توبې د استغفار اجتماعي استغفار او د صدقې د کثرت دا هدایات ورکړي د دې دعوت ورکړي دا درخواست ترې وکړي نو ممکنه د امکان شته چې د دې عذاب نه قوم بچ شي ملک بچ شي ګنې د الله طرف ته رجوع نه توبې نه استغفار نه او د دې نه به علاوه بل هیڅ شی تاسو د دې مصیبت نه مان او تاسو نشي بچ کولی ګرانو کتونکو صورتحال
دا اکبرپورې نه را دې خوا د نورو علاقو صورتحال هغه تاسو په دې شیشه باندې بار بار ګورئ. زه به د نوښار خبره کومه یو ذمه دار په حیثیت او زما سماجي ذمه داري ده او زه پریس کلب صدر یم. زمونږ چې څومره ملګري دې ټایم کې لګیا دي په فیلډ کې هغوی ته خراج تحسین پیش کوم. کوم سوشل میډیا اکټیویسټ دي ویښ دي او خپله خبره هم کوي د علاقو صورتحال نه مختلفو علاقو کې هغوی پړاوونه اچولی دي او دې صورتحال نه خلک خبروي. حفاظت ډېر ضروري دی. کوم ځای کې چې تبیانې شوي دي نو هغه انتظار او د موقع د جنگ په وخت کې د اس تیارولو مصداق د جنگ په وخت کې وایي اس نه تیاریږي نو د جنگ په وخت کې د اسونو تیارولو مصداق هغه منډې هغه یې تباه کړي دي. چاته ځناور بچ کول، چاته لرګي بچ کول، چاته کور نه بیا اوبه ویستل. نو د دې نه بچ کولو دپاره دا هدایات چې تاسو ته کوم دررسي محفوظو مقاماتو ته منتقل کېدو خپل قیمتي ځناوري ساماني خپل بال بچي د دوی حفاظت کول د حفاظتي مقاماتو ته وړو دپاره دا هدایات دا تاسو دپاره دررسېږي او دا صرف او صرف د غټې تباهۍ نه بچ کولو دپاره ډېر زیات نقصان نه بچ کولو دپاره دا هدایات حکومت تاسو ته درکوي. ګرانو کتونکو ما ولیدل چې اربپتیان کروڑپتیان خلق دې ټایم کې د ملک مختلفو علاقو کې هغه د خالي ټنټ لاندې ناست دي. روټۍ ورسره نشته، اوبه ورسره نشته او ډېر د سخت امتحان نه تېرېږي. دغه امتحان نه د بچ کېدو دپاره زه به بیا ووایم ټول قوم سره یو لاره ده هغه استغفار، توبه او د صدقې کثرت. دا که تاسو وکئ نو الله تعالی خپلې فیصلې بدلولی شي. الله تعالی ډېر غټ غټ عذابونو نه قومونه بچ کولی شي، دنیا بچ کولی شي. نو د دې طرف ته د رجوع، دې طرف ته د نظر زه به بیا ووایم په جوماتونو کې نن غټ غټ اجتماعات به کېږي. نو د توبې اجتماعي توبې علما کرام دې بندوبست وکړي. علما کرام دې د اجتماعي استغفار د دې بندوبست وکړي. ځکه د دې نه بس دا انتظار کول چې دا به دې ځای ته رارسي او دا به دې ځای ته رارسي نو زه بیا څه کوم. د جنګ په وخت کې اس نه تیارېږي. راشئ خپل قیمتي ساز و سامان هغه محفوظ مقاماتو ته ورسوئ. خپل قیمتي املاک د هغې د ځناور دي، نور سامان دی، هغه به قیمتي کاغذات دي. د مختلفو ادارو کوم قیمتي کاغذونه دي، ریکارډ دی، هغه یې خپل ریکارډ بچ کولو دپاره خپل کاروانې کولی شي، امدادي کاروانې. فلاحي تنظیمونو ته چې کوم سماجي فلاحي تنظیمونه دي هغه یې برپور اکټیو شي، مختلفو علاقو کې په صورتحال باندې نظر وساتي او عین موقع باندې د دردمندو د متاثرو خلکو محفوظو مقاماتو ته د وړو دپاره فوري طور باندې اوسه ځای نه چې د هغوی بندوبست شي نو زیات نقصان کېدو نه به خلک بچ شي. دغه هدایات چې حکومت کوم دي هغه موږ تاسو ته ضرورت و. بل زمونږ چې کوم خپل پوینټ آف ویو د پوره نوښار کې د دورې نه پس، پوره نوښار کې د ګرځېدو نه پس دا خبرې موږ تاسو ته در رسو. بیا به یو ځل ووایو الله تعالی طرف ته د رجوع، اجتماعي توبې او اجتماعي استغفار نه علاوه دې عذاب نه تاسو نه حکومت بچ کولی شي، نه مو فلاحي ادارې بچ کولی شي. هیڅ یو قوت د دنیا دا نشي بچ کولی د دغه استغفار او اعمالو بندوبست شي. اجازت به غواړم د الله په امان.